أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محترم معاشرین دې برکه مصیبتو او واښارنا راغلو مرګرو دغه زمانه کې مفتی صابر تاسو ته وی چې دا درس 15 کاله مخکې شروع شوی دا درس روانو او اختتام تورسید نہیں محنتوں کو دا اللہ کتابوں کو دو دا اللہ کتاب بچاو ریزلئی چا بس نکڑی چاو بے عمل کڑی سو بد عمل کو ارادہ کئی خدا ټول اجر او ثواب دے کہ کلا اللہ دا قبول و منظور کرزئی زمن دعا دا کہ اللہ دا عمل دائی قبول و منظور کرزئی او اللہ دے دا آخرت پارا دا اجر یو ذریعہ کرزئی ننداری اختتامو زمانہ مفتی محمد صابر خیم اغسطے ہو سورج بہاروں سفروں دکتروں دائرین دورہ باندھے واپس رالم ملمانو حسن سار ملمانو داغی دوج لگی سار کم خدے اختتام کے محفلہ حاضری لازمی گڑلا کہ صرف حاضریوں کما شرکاتوں کما او زمان پکی سلگن لگی حساب دے اجر و ثواب کشی اللہ دے زمان پارم ذریعہ نجات اور کامیابی کرزئی اور چاچ بدی کی حساب اسلام اللہ دے غیر مجر عظیم ورکی ہر یار انسان کی ناغلہ حضوثی سنا پی جلد اللہ دے رحم اور دیر ضروری یو دا چاک بل رب پیجنی زما رب سوک دے زما خالق سوک دے فا انسانان گفل دوستان پیجنی زما دوستان شتے فلانے فلانے دا کارون اگئی نو آبا زما دوستی او درین دا چاک بل دشمنان پیجنی زما دشمنان اسے اور زما دشمن سوک سوک دے اگر مرت معلومی نکل چے انسان خالق بیجنی داغ صفات بیجنی داغ رضا داغ خوشحالو لار بیجنی اور بیا انسانان کے دوستان بیجنی اور دشمنان بیجنی لگا انسان بیا کامیابی داغ دنیا میں کھیستی اور داغ آخرت میں کھیستی اور کرچے انسان اللہ نبی جنی داغ دنیا میں تباشی اور داغ آخرت میں تباشی اور کرچے انسان بے انسانان کے بل دوستان نبی جنی اور دشمنان نبی جنی وہاں انسان کامیاب نہیں بار چاہے ایک بار گئی وہاں دشمن روان کی اور دشمن جب جواروں کی مڑکی کندی تے عمر گئی بغار کی اوج دی اور یہ رب دھوکائی بوتلے اور دھوکا دا جس دشمن تا دوست ہوئے گی اور جو دوست تا دشمن ہوئی ناغم ہمیشہ تاوان گئی اور سڑے خیر خوائی اغاوت دا خیر خبر گئی دا فائدی خبر گئی
او دیو نبنی رسو بیا پچاوه کئی رسو بیا ستومانی چرا ما ته د خیر خبره کړې وه د فایدې کړې وه او ما هغه نه ونه منلې ځکه دې تاوان او ځکه دې نقصان کې رالم نو هغه هم د هغه د نقصان شي قرآن کریم کې الله دا درې واړه لارې ښیي دا هم ښیي چې خپل اله او خپل خالق وپېژنه دا هم ښیي چې خپل دوستان وپېژنه او دام در تخی چې خپل دشمنانو پیژنه کله چې قرآن کریم ختمی اول کې قرآن کې دې سورہ فاتحه کې ذکر وکړي چې ستا خالق ستا الہ ستا حاجت روا الله دې چې ستاني ورده الحمدلله اللہ دے چاہا رب رب العالمین آگا دے چاہا رحمان الرحیم مالک او بیا دوستان او دشمنان در توخی جستا دوستان صراط والذین انعمت علیہم او ستا دشمنان آگا دی غیر المغضوب علیہم والضالین بیا پا قرآن کی داغی تفسیر شروع کی واقعات ذکر کئی تاریخ ذکر کئی اخیری کے دیل راولی چه بیا درتا غدری والا راوالی او بیا درتا اخی نو اخیری دی سورة دی سورہ اخلاص دے قل هو اللہ احد سورہ فلق او سورہ والناس دی نو پا سورہ اخلاص کے درتا خالق الہ خی جستا الہ سوک دے داغه صفاتونه ورته ښیي چې هغه وپېژنه او هغه کارونه وکړه چې هغه پرې رضا شي او پرې خوشحاله شي او په سوره فلق او سوره والناس کې ورته دوستان او دشمنان ښیي چې ستا دشمن څوک دی دی وپېژنه د ده نه علاوه د ټوله دنیا دوستان دي خو دشمن به پېژني او د هغه نه به ځان ساتي او د دشمنانو سرغنا د دشمنانو سردار د دشمنانو مشر د دشمنانو کارخود اگر دخی چې هغه شیطان دی کم یو سړی چې د هغه په لاره روان دی نو هغه ستا دشمن دی کم سړی چې د هغه خبره مني کم زنانه د هغه خبره مني هغه ستا دشمن دی او د هغه نه ځان ساته دا لنگ مطلب دے ادری سورتونو دے سورہ اخلاص کے ارتا الہ خی چھے تخبل الہ پی جانا چھاگا سوک دے مشرکین رال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوئی انسان لنا ربنا منکز ربنا سب بیان کا سوک دے نوائیور تا رب خی چھے رب سوک دے الہ سوک دے حاجت روا سوک دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے اللہ آیاتون راولی گل او پائی کیا غوطاو خود قل هو اللہ احد زما پیغمبر آدھئی تو آیا واللہ احد آغا اللہ چی تاسو علم نہیں دیتا بوسی کوئی نو آغا یو دے وہ ہوا یو معنی دادا قل هو اللہ احد زما پیغمبر آدھئی تو آیا آغا اللہ چی تاسو ایمانی نو آغا یو دے یا ہوا ذبیر شان قل هو اللہ احد زما پیغمبر آوا شان دادے اللہ دے یکیو څنګه یو دی یو غزوم یو توم یو بلوم دی څنګه یو دی دا سي یو دی الله صمد الله دې بي نیازا الصمد ما يصمد اليه بالحوائج صمد غزاد دوی چې هغه جړه فریاد کیږي مصیبتونو کې
बचा जे तकलीफ राशि नो हगह ता जाड़ी कागा पैगंबरानू कागा औलियाऊ कागा आम खलकू कागा बादशाहानू बल्कि कागा मुशरिकीन मो जे कल रागीर शु ब्या बे अल्लाह ता जड़ल और कुरान के उन आगे जिक्र कई जे कल बरई किश्ताई के केना असल किश्ताई बा रवाना शुआ और चपी बराल और डूबी दिल बा गई बवी उस अल्लाह रा मदद कई ब्या बे अल्लाह रा मदद को अंबियाओ अल्लाह ता जड़ल यूनुस अलैहिस्सलाम वही अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन तान बगैर बला जबुर कौन के निशा पाक सदारना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ज़दा गचाने मत असबाब निजात और सका कंदी पूरा पैगंबर दे और अल्लाह तो जाड़ी अल्लाह तो मोहताज दे ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगंबर दे और जिए निश्ते अल्लाह तो जाड़ी व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बि ला तज़रनी फरदा व अंता खैरुल वारिसीन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वही अल्लाह माया वासिफ फरीदा तो वरद वारिस वर्ग उनको ने फस्त जबना लहू अल्लाह माए दुआ कबूल का अयूब अलैहिस्सलाम ने नागा फरियाद अल्लाह तक गई बादशाह अल्लाह तक मोहताज असमद आग जात तो वही जगत जड़ा फरियाद की मुसीबतों की जमा रब जमा इलाग दे 400 वर्ता मोहताज दे यो आलिम बात के द नागा अशारू निकल जमा शरीनु में हो नागा अशारू निकल अभी जमा दा शेरुना दाप यो तख्तवली कई अवे लगुई नागा हुई इलाही लकद अस्ताद ज़ैफका बिस्सरा वले ज़ैफ याकुन इंदा कुल्ली करीमी अल्लाह स्ता बंदा पखारू की सबाक और दार मिलमा कदर दी इज्जत मन सखई तो इज्जत मन जाती गुनाहगार रागले मां और ता सगर मिलमा इज्जत ही माल इज्जत राखे इलाही लकद अस्ताद ज़ैफका बिस्सरा वली ज़ैफ याकुन इंदा कुल्ली करीमी फहबली ज़ुनूबी फी क़िराई फइन्ना अज़ीमुन वला युग़फ़र बिग़ैरि अज़ीमी ज़माने ग़दर गुनाह नदी उस्ताद ज़ात उम्मीद गढ़ दे दागढ़ गुनाह न बगैर गढ़ ज़ात न बल तुम निशी कब लो रे उलमा और तब मोहताज दी पैगंबरान मोहताज दी बादशाह मोहताज दी असबत मा युस्मदु इले फिल हवाई लम यलिद व लम यूलद नदा अल्लाह नाइब से ना अल्लाह से चाह नाइब दे वलम यकुल लहू कुफुवन अहद निश्चय अल्लाह ला पर मिसल अल्लाह बांधी औतन आगा जात जगह इलाव हाजत रवायत आगे हैसियत हो खुद ताल्लुक दाग सर जोड़ का और जाग सर ताल्लुक जोड़ के ब्याह चाहता जल्दी जो शायर वही फले बैनी व बेन कामिरुन व बेनी व बेन आलमीन खराबू और माते अल्लाह के जमा उस्तारू गए टूल मखलूक सरद मारवा ने परवाह निश्ते अल्लाह के तासर में रो गए फले तबैनी व बेन कामिरुन व बेनी व बेन आलमीन खराबू फले तहलू वलनाम मरीरतुन वले तर्जा वलनाम ग़िज़ाबू अरमान दे अल्लाह जिस तरह तखूगे टूल खल दी तारखे नुसबे करे करे जिसता ताल्लुक अल्लाह सर जोड़ छो
بس دا ستا دپاره یو لوی مقام او یو لوی درجه ده او په دغه تعلق بیا اثرات مرتب کیږي چې الله سره کله تعلق جوړ شي الله وایي زه فلانې محبوب ګڼم اسمانونو کې چغې شي موږ یو محبوب ګڼو ځمکې ته آواز راشي ځمکې والا وایي موږ هم ورسره مینه کوو او چې الله وایي زما بدي شي نو که ده ځان نه ډېر زبر جوړ کړی خو د هر چا بدي شي ځکه چې الله وایي زما بدي شي نو بیا اسمانونو کې چغې شي زموږ هم بدي شي او ځمکې ته آواز راشي دی وایي زموږ هم بدي شي نو ځان به زبر زبر کوي خو به د هر چا بیا بدي شي تعلق د الله سره جوړول پکاري او دوست او دشمنو پیژانا دې ټول صورتونو کې درته دشمن ښایي د هغه نه علاوه ټوله دنیا دوستان دي خو د هغه نه پناه غواړه هغه څوک دی قل اعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وا پیغمبر اپنا غوارم برب سلونگی ذرا من شر ما خلق د شر آغا سنا چه پیدا کری دی ومن شر غاسق اذا وقب د شر تیاری ناکل چه پریو دی ومن شر نفاثات فی العقد د شر مقوون بنا مغٹو کی و مجالسو کی زمان خلاف پراپیگانڈی کے اوقات غوٹی تاوئی مجلس تاوئی ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کون کی نا کلا چه حسد کئی لیکن حسد ابو گوزی چسلکی کاغت اتر طول قرآن خلاص کی خواہی نمانی لیکن داغه پزمن کی حسد ہی ابو گوزی نو الله موږ د هغې نه وساتې حسادګر بنیانو مې او حسادګر پیریانو کې وي الله موږ د دشمنان نه بچ کې بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وا پیغمبر پنا غواړم برب د خلکو ملک الناس واجدار د خلکو الہ الناس حاجت روا د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چون کی پټنا چا پټ راځي وسوسه چي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې خلقو په زړونو کې وسوسه چي سینو کې وسوسه چي زړه سینه کې ملال جنت والناس کاغذ پیریانو نه یو کلبانیانو نه زګر چې وسوسه چې استا خلاف پراپګانډي کوي حسد او بغض کوي دا شیطان مرګري دینه دی الله وساته نور دې ټول دنیا دوستان دي نو دا درته وخیل چې د خالق سره خپل تعلق جوړ کا دا درته وګول چې دوست او دشمنو پیژانا قرآن صرف د دې کتاب نه چې دې کې د آخرت کټه دې کې د دنیا اوندا تا ته دوستان او دشمنان خی تا ته ژوند لارې ګذرې خی ځکه علامه اقبال وایي تو نه میدانی کې آئی نی تو چیز زیر گردو سر تمکینی تو چیز تا ته پته نشته چې ستا عین د ریشین اسمان د لاندې څه شی دی کتاب زنده قرآن حکیم حکمت اولا یزال استو قدیم هغه قرآن دی چې حکمت لا یزال او قدیم دی په دې ملک قرآن وو جماعتونو کې په تاخونو کې پروتو کورونو کې وو ناوی به راوستا پلاس کې به ولا قرآن ورک مولیانو څنګه قرآن وو او قرآن خودل نه وو په قرآن گویا کېدل نه وو قرآن په دې ملک چاوینا الله رحم وکړ او په دې کلی کې الله شخصیت پیدا کړ چې هغه د خدای کتاب خلکو ته وګو نن نارینه او زنانه دا الله کتاب زده کوي او دا الله کتاب کوي دا هغې نه یو دا درسو الله دې دا همیشه دپاره دا درسونه آباد لري او الله دې علاج عظیم ورکړي چې دوی په دې کې خپل محنت ځان وکړو او بیا دې ټول کلي کې
ځای په ځای جماعتونو کې د قرآن درسونه دي هر جماعت زمونږه مدرسه ده هر کور زمونږه مدرسه ده او پای کې د الله کتاب درسونه روان دي زمونږ دعا ده چې الله دې دا درسونه همیشه لپاره آباد لري صابر مونږ چې د والدا والد صاحب نور چې څومره وفات شوي دي الله د هغوی مغفرت نصیب کړي زمونږه په دې کلي کې مشران کشران چې کوم وفات شوي دي الله دې ټول هغه جهان ښایسته کړي او الله دې قبرونه منور کړي اوس چې کومې زنانه په دې درس کې شریکې وي هغوی ته دوپټې په سرېږي نو دعا وروسته وکړو دعا اوس وکړو نو هغوی دې بیا خپل دغه کوي که بیا به څه پته لګي موږ ته به څه پته لګي نو هغې پورې به ناست دعا به وکړو هغوی دې دوپټې په سرېږي موږ به دعا وکړو اول ته د زنانه بیا خپل چې څه پروګرام وي نو هغه سرته ورسوي او چې هغوی پروګرام سرته ورسوي نو هغوی چې بیا اختتامي دعا هلته وکړي چې څومره زنانه دې درس کې شریکې شوي دعا وکړئ چې الله د ټولو کورونه د خیرونو او برکتونو نه ډک کړي چا چې ورته قرآن ښودلی دی او چا زده کړی دی چا د هغوی سره ملګرتیا کړې ده خپلې زنانه یې درس له رالېږلي دي الله یې ټولو کورونه د خیرونو او برکتونو نه ډک کړي الله یې زمونږ ټولو نه هغه اعمال څرګند کړي چې زمونږ رب یې زمونږ نه رضا شي الله دې موږ د بدو اعمالو نه وساتي او الله یې زمونږ نیک اعمال صادر کړي چې په آخرت کې زمونږ د نجات ذریعه وګرځي او الله خپل رحم و کرم په موږ باندې وکړي د چا څه حوایج او ضرورتونه وي الله دې په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي د چا اولاد نه وي الله دې نیکان صالحان اولاد ورکړي د چا مالي مشکلات دي الله دې هغه حل کړي د چا روزګارونه نه وي الله دې ورته صحیح روزګارونه ورکړي او الله زمونږ د ټولو نه هغه اعمال څرګند کړي چې زمونږ ذریعه د نجات وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین